د روژې مبارکه میاشت چې ده هغه د همدردي میاشت ده. باید په دې کې موږ او تاسې یو بل سره همدردي وکړو. باید په دې کې دا سړی دا سوچ او فکر ووي چې زما په علاقه کې زما په کلي کې به داسې یو غریب سړی خو به نه چې هغه د روژه مات شی نه لري، هغه د پیشلمي شی نه لري چې هغه روژه په څه شي ونیسي او روژه په څه شي مات کړي. ما او تا ته خو په څرخان کې 18 قسمه خوراکونه پراته وي، هر قسم میوې پرتې وي، لیکن داسې کسان اوس هم ستا په علاقه کې ستا همسایه به وي، هغه به د روژه مات شی نه لري، هغه به د پیشلمي شی نه لري. دا یاد ساته که چیرې تا د یو غریب سره همدردي وکړله، کومک دې ورسره وکړئ، تا هغه ته 1 ګونې اوړه راوړله او یا تا 1 کیلو غوښه ورته راوړه، یا دې 1 کیلو جلبۍ ورته راوړلې، یا دې یو سبزي ورته راوړو، یا دې غوړي ورته راوړو، نو د دغه په ذریعه به الله جل جلاله تا جنت ته بیایي. ته به جنت ته د دغه په ذریعه باندې ځې. دا همدردي باید ما او تا وکړو. دا زما او ستا په قریبانو کې داسې کسان ستا چې هغه زما او ستا قریب وي خو هغه بېوسه وي، بېکسه وي، باید هغه سره کومک مدد وکړو. باید د کونډو سره کومک او همدردي وکړو. باید د یتیمانو سره کومک او همدردي وکړو. که چیرې ته د کونډو سره ښه سلوک کوې، د یتیمانو سره ښه سلوک کوې، د یتیمانو کومک او مدد کوې، د غریبو د مسکین د بېوسه بېکسه سره کومک او مدد کوې، نو په دغه ذریعه باندې به ته جنت ته ځې. بس دا ستا لپاره کافي او شافي ده. انشاءالله د دغه په وجه به الله جل تا جنت ته داخلوي. ځکه که چیرې تا د الله جل جلاله په بندګانو رحم وکړي، الله به پر تا باندې رحم کوي. ته به وصله رحمي کوې، ته به د خپلو قریبانو سره وصله رحمي کوې، ته به د غریبانو سره وصله رحمي کوې، ته به د یتیمانو سره وصله رحمي کوې، ته به د خپلو همسایو سره وصله رحمي کوې. ته به دا سوچ او فکر کوې ما ته خو په څرخان کې 18 قسمه خوراکونه پراته دي، آیا زما همسایه هغه سره یو شی شته که نشته؟ آیا په دې علاقه کې یتیمان اوسي د هغو سره شی شته که نشته؟ دا سوچ او فکر به ما او تا وو. دا میاشت د همدردي میاشت ده. باید ما او تا دا سوچ او فکر کوو. حضرت ابو جهم رضی الله تعالی عنہ فرمایي د رموک په جنگ کې ډېر صحابه زخمیان شو. نو حضرت ابو جهم رضی الله تعالی عنہ لاړی او به راواخیستې د اکا زوی زخمی شو. نو ده دا سوچ او فکر وویل چې دا اوبه به زه د خپل اکا زوی ته وړم چې شلې وبېل شي که نه ما خو لاس مې په بري وځي. چې کله وایي دا اوبه ما د خپل اکا او زوی ته ورنږدې کړې، نو اخوا ته بل صحابي زخمي و. نو زما اکا زوی راته وویل چې هغه ته یوار اوبه ورکړه. چې هغه ته مې اوبه وروړلې، نو هغه بیا بل زخمي ولیدی، وایي هغه ته اوبه وروړه. بل صحابي یې ولیدی، درېیم صحابي یې ولیدی، وایي هغه ته اوبه وروړه. ما چې درېیم صحابي ته اوبه راوړې، چې اوبه مې ورکړې چې بیا هغه شهید شو. چې دویم صحابي ته رالم، هغه هم شهید شوی و. چې کله د خپل د اکا او زوی ته رالم چې زخمي و، نو اوبه مې ورته وینولې، هغه هم شهید شوی و او اوبه دغسې پاتې شوې. تاسې خپله دا سوچ او فکر وایي سبحان الله، صحابه څونه یو خپل په مابینځ کې څونه همدردي سره کوله. په خپله زخمي و، اوبو ته ضرورت و، تږی و. نو حضرت ابو جهم رضی الله تعالی عنہ اوبه ورته راوړلې، داسې بل صحابي ولیدی، هغه هم زخمي و، وایي هغه به تر ما تږی، نو هغه ته یې ورکړلې، وایي هغه بل صحابي ته اوبه ورکړه. هغه صحابي ته چې حضرت ابو جهم رضی الله تعالی عنہ اوبه راوړې، هغه درېیم ولیدی، وایي هغه ته اوبه ورکړه. سبحان الله، څونه همدردي والا. باید موږ تاسې داسې همدردي وکړو چې تا څونه په وس پرې وي، هغو نه کومک له غریبه سره کوه، هغو نه کومک له بل مسلمانه سره کوه. ما درته وویل که د نیمه کیلو غوښه په وس پرې وي، که د نیمه کیلو بره په وس پرې وي، که د 1 پاو خرما په وس پرې وي، او که د 1 پاو بره په وس پرې وي، که د 1 تیلې غوړي په وس پرې وي، نو ته خپل مسلمان ورور سره همدردي کوه، کومک او مدد کوه. په دغه وجه به ته جنت ته ځې.